جوان پوخایر یو کس په کور کې پروت او ټوخه ټوخه جوړ کړي خځې ورته ویل یا سړی ورشه واړو بولو ټیسټ وکړه چې څه بیماري دي ده هغه وایي بس چې سهار شي لاړ به شم چې سهار وختي تللی هغه هسپتال ته هسپتال کې کلي فکر ته سوچ وړي نو یو ډاکټره ناست دی کمپیوټر یې اجینه یې ګاڼه نه هغه ناسته وه نو اجینه ته یې ویل بچې بوتل لاړه چې واړه بول پکې وکړم ډاکټر صاحب له به اوسې ټیسټ راله وکړي چې څه بیماري مې ده هغه ورته یې صحیح ده که نه باباجي له بوتل ورکړی دی یا په کم ګنټه کې متیازې کړي داسې ټایم خو چاره ورځي نه په کم ګنټه کې کړي یاره بابا چې جینۍ له څنګ بوتل ورکړی هسپتال کې خو راشي نو هغه چا سره ټکراو شوې ده بوتل غورځېدلی دی یار چې بوتل غورځېدلی جینۍ فکر ته سوچ وړی چې اوس په باباجي ته بیا څنګه وایم چې ته متیازې وکړه دا پیری په کم ګنټه کې وکړي چې دا پیری به 14 ګنټې خو راشه مړه یو متیازې په خپله پکې وکړه چې جینۍ پکې په خپله متیازې کړي یاره ډاکټر 3 پیری چیک کو چې 3 نیمه پیری هغه ماشین ته نیم شیز وردن نه شو په زور یې راوویسته غوسه شو یار وی دا ټیسټ ته جاري یا جینۍ وی دا خو دی بابا وی بابا ته وایي چې ستا د وړوکي امید دی بابا یاره جینۍ راله باباجي وي ستا د وړوکي امید دی هغه تندي له ټاک ورکړي دی خوله کوسې تماوي چې راپاسه کېږم